سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو که زموږ وطن کلک چینل مو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ همدا اوس یې حتما در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي بیل نشان هم ضرور وهئ. مننه. د کومو کسانو ذکر چې کمزوری وي او یا بنیادي څخه ضعیفه وي او نری هم وي، نو د لویوالي او چاقوالي لپاره دا بهترینه نسخه ده چې دا نسخه هم تاسې په کور کې هم تیارولی شئ. چې دې کې اولین شی چې موږ لپاره ضرورت د هغه د سمبولسیا چې مسالوجاتو دکان کې په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ. د دې سره چې 10 ګرامه وي کار کوي. او دوهم هم موږ ته په کار د پیاز چې د هغې به هم اوبه وباسئ چې د یو پیاز بس ده چې جوس سره یې چې 50 ګرامه د پیاز سره 10 ګرامه سمبولسیا کېږي، نو دا دواړه به سره مکس کوئ. اخر شی چې ورسره ګډه کوئ هغه د زیتونو تیل دی. که چیرې تاسو د لونګو تیل پیدا کړئ نو لا به ښه وي. زیتون هم ښه کار کوي. 50 یا 100 ګرامه تیل به هم ورسره ګډ کړئ. بیا به یې په اور باندې کېږدئ په یو لوښي کې. نو چې کله یې د پیازو اوبه مو ولیدې چې وچې شوې او تیل خاص پاتې شول، نو هغه په یو لوښي کې اوچت کړئ. نو د دې تیلو سره به ذکر ته د شپې لخوا مالش ورکوئ چې دا مالش ډېر فایده ذکر ته لري او له هغو د انزال موده زیاتوي، ډبلوالی پکې راځي، نرموالی ختمه کوي او د ذکر رګونه کې چې کوم کمزوري راغلی وي هغه هم له منځه وړي. نو په 3 ورځو کې به یې تاسې نتیجه وګورئ. مننه دوستانو چې تر پایه له موږ سره وئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، وطن کلک چینل سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.